دسی کار وکړئ د خدای او د رسولانو خاطر وکړئ. منګه تاسو ته هر ټایم ډېر زموږ ټوله سوره چې سوشل میډیا والا ملګري دي هغوی بار بار تاسو ته دا خبره کوي چې د 2 نمبر ایجنټانو نه ځان بچ کړئ. منګه خو شکر الحمدلله هر سره برابر دي. زموږ سره خو 2 نمبر ایجنټان هیڅ قسم دوکه نشي کولی. زه خو به د دعاګانې کوم بل سبن خو ماله نه راځي. نو هغه خبره یې وانه اورېده. اوس کومو کسانو چې نمبر یې راغستی دي د اس ټي او هغه سیستم ته مجانجي آنلاین باندې له نمبر هر چا راغستی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ملیشیا په پښتنو او په مسافرو باندې چې په کوم ځای کې ژوند کوي د مینې او خلوص ډک سلامونه. زما مسافر ورونو الله تعالی مو تل ښاد او آباد او بریالي ساته. ما دا ضروري وګڼله په دې واتساپ باندې ډېر شي خلک رابطې کوي او تپوس کوي. نو ما دا ضروري وګڼله چې زه راشم او ستاسو سره یو خبرې شیر کړم. موږ به په 2-3 ټاپکو باندې خبرې کوو. یو ټاپک دی زمونږ چې په 5 نیګرو کې په ملیشیا کې هغه ټوټل لاکډاون ختم شو، هغې باندې به خبرې کوو. او پریکا لیبراسي پولانګ باندې به خبرې کوو. پریکا لیبراسي تناګا کرجا به خبرې کوو. او په دې اوسني صورتحال باندې کم چې زمونږ په ملیشیا کې کم صورتحال دی په دې باندې به په شارټ الفاظو کې خبرې کوو. الله تعالی مو ښه ساته او دا ویډیو مخې ته ډېر شیر کړئ چې ټولو مسافرو ته نه مستفید شي او هغوی ته پیدا ورسي. زما مسافر وروڼو د ټولو نه راځو د کمې نګرۍ چې دغه شوې او په هغې کې پی کې پی ټوټل لاکډاون ختم شو. په هغې سلسله کې د ایم کې ان د طرف نه چې کومه خبره راغلې ده نو تاسو په دې خبره باندې ځان پوه کړئ. په هغې کې چې کومې نګرۍ دي یو پرلیس دی، یو پیراک دی، یو کلانتن، ترنګانو او پهنګ. دا 5 نګرۍ دي. په دې کې دا ټوټل لاکډاون ختم شو. خو د دې خبرې دا مطلب نه دی چې ټوټل لاکډاون ختم شو نو زه به سبا کاین تړم په دغه یا به کارپټ په موټر سایکل تړم او ګرځم بلکه. دا خبره نه ده. هغوی چې د کومو خبرو اجازت ورکړلی نو هغه دلته زموږ سره د ایم کې ان د طرف نه چې کوم دغه راغلی نو هغه به ما ستاسو سره په تفصیل باندې شیر کوو چې زموږ مسافرو ته نقصان ونه رسي. د ټولو نه لومبې سیکټر دی بنارکن اوپراسي کم سیکټر اوپراسي کولی شي، کم سیکټر ته اجازت دی. د ټولو نه لومبې د 8 بجو نه والا د شپې د 8 بجو پورې کبنارن اوپراسي داری پکولاپن پاگی سامپای پکولاپن مالام. وسط سیکټر پمبواتن د یو خام شینا چې ته یو بل څه شی سازی هغې ته پمبواتن وي. انډسټري اوټومیټیو کنډران کمپونن لکه د ګاډو دپاره چې کم سپیر پارټ راغېږي نو د هغوی ته اجازت دی. دویم سرامیک دا دغه چې راغېږي ټایلې چې راغېږي. بل کیلنګ پرابورډ باجی توجوان ایکسپورټ د ګلوبل مارکیټینګ دپاره چې کم کیلنګان فرنیچر راغي نو هغوی ته اجازت دی. ګتا د ګتې هغه کم دغه پروډکټ چې راغېږي هغې ته اجازت دی. بسی او کلولي نو د وسپنې دا پروډکټ چې راغېږي هغې ته اجازت دی. او سیمنټ مطلب دا دی چې کم ځای سیمنټ پروسس کېږي لکه راغېږي هغې ته اجازت دی. بل اوس راځو چې کم پرډډانګن دن پنګ ګیدارن اغستا او خرڅولو کې کم سیکټرو ته اجازت دی. کډې بوکو دن آلات تولیس د کتابونو دکان او ورسره هغه چې کم هر قسم د لیکلو دپاره کم شیزونه خرڅي، پنسل شو، پین شو، د کمپیوټر آلات شو، دغه کولاو. کمپیوټر اینډ ټیلیکومونیکاسي د ټلیفونونو کډی به کولاوي او کمپیوټر کډی به کولاوي. بارنګن الیکټریک د الیکټریک سامان هغه به کولاوي. بل کډی چوچی کریتا په کوم ځای کې چې ګاډي انځلي کېږي. کډی ګونتینګ رامبوت پر خدمتن ګونتینګ رامبوت اساس سجا مطلب دا دی چې ویښته کټ کول خو لکه صرف چې ویښته پکې کټ کېږي هغه فیشل چې پکې کېږي هغې ته اجازت نشته. اوس راځو د یوې صوبې نه بلې صوبې ته تلو، د یوې دایرې نه بلې دایرې ته تلو. رینتس دایره ان نیګري تیډه دی بنارکن کچوالي. د یوې دایرې نه بلې دایرې ته تلو یا د یوې صوبې نه بلې صوبې ته تلو باندې هم پابندي ده. خو کم خلک ځي ګوره استادانو ته اجازت دی، سکول والا ته اجازت دی، خو چې لکه د یوې صوبې نه بلې صوبې ته ځي. په
پلاجر کلاس په مرکسان او کم ماشومان چې کم سټوډنټان چې امتحان ورکولو لذین هغوی ته اجازه دی. رینتس نیګری د یوې صوبې نه بلې صوبې ته کمو خلکو ته پسنګ جراجاو دی بنارکن باگی کیس کچماسن دن کلولوسن پولیس چې پسنګن جراجاو لکه خاونې په یو ځای کې دی ښځه په یو نګری کې ده خاونې په بل نګری کې دی نو دی اوس د هغې خپلې ښځې خوا تللی شي او هغه ښځه یې د خاوند خوا تللی شي خو د پولیسو نه به اجازت رالي. اوپراسی ریسټورنټ کډی مکن کډی دن ګری مکن فوډ ټرک پنجاجا میدان سلیرا دن کیوسک لکه هغه فوډ ټرک چې کم دی هغه کم چې په هغې لورو غوندې کې خلک سامانونه خرڅي د لارې په غاړه باندې هغوی ته هم اجازت دی ریسټورنټ ته هم اجازت دی ګری مکن ته هم اجازت دی او د 6 بجو نه واله د شپې د 10 بجو پورې. اوس راځو پسارتانی ته اجازت دی خو پسارتانی او پسارپاګي دواړو ته اجازت دی د بنارکن اوپراسی د 9 بجو نه واله د 11 بجو پورې د که د 11 سار د 11 نه واله د غرمې د 11 بجو پورې. ترحد انم کمیونیټي ایتو سایوران بوا بارانګان رونچت آیام پروسس مکانان لاو دنداګینګ د کم سبزی شیزونه چې دي چرګان چې دي دغې ته اجازت دی لکه مایانو ته دغې ته اجازت دی. پسارمینګو پسرمالام دن پسارتامو ماسی ته د بنارکن پسارمینګو پسرمالام په هغې باندې چې څوک کار کوي هغوی ته ورته اجازت نشته. ثم اکتیویتی سکن ریکریاسی انډیویډو تی د بنارکن فزیکل دی بنارکن کم څوک چې اکسرسایز لذي هغه ته اجازه شته چې یو کس لکه د یو بل په منځ کې د انسانانو په منځ کې پکې هغه دغه راځي نو هغه ته اجازه شته لکه چې جرا پکې راځي لکه هغه ډسټنس پکې راځي لکه دغه په دې 15 نګرو کې د PPN پلان په مولهن نګاره په دې مخکې ورځو کې چې ما ویډیو کړی تاسو ته ما ویلي وم پلان په مولهن نګاره چې د هغې 3 شرطونه دي. یو شرط یې دا دی چې کله کیسونه د 4000 نه کم راشي په آی سی یو کې کټونه لکه دغه شي مموسکن مطلب دا چې لکه نور ځای پکې نور کټونه پکې خالي وي لکه او بل چې کوویډ ویکسینیشن 10% وشي نو د 15 نګرو پرلیس ترنګانو کلنتن پهنګ او پیراک په دې کې دا 3 واړه شرطونه پوره شو نو دوی پیس 2 ته لاړ پاسا 2 ته مسوک شو نو انشاءالله بیا به پاسا 3 ته مسوک شي یو بیا پاسا هم ته مسوک شي. الله دې وکړي چې دا لاکډاون په خپلو قدرتونو باندې ختم شي او زموږ د ټولو مسافرو ژوند په آرام شي. دا یو ضروري خبره وه چې دا ستاسو سره شیر کړم. ګوره کډی پرابوټ کډی کارپیټ کډی کاین د کمپو دا کار شو یا ایسکریم خرڅول شو یا واښه کټ کول شو خو واښه کټ کول چې د توکي د میتي صورت ورسره وي نو هغه ته اجازت شته چې د میتي صورت ورسره نه وي. اوس زما یو ورور دی هغه ځان له موټر سایکل اخیستی دی او ورسره یې لکه ځان له دغه اخیستی دی دا څه نوم یې دی د خدای پاکه مشین یې اخیستی دی او خلک کورونو ته ځي او واښه کټ کي نو احتیاط کې اجازت نشته خو خپل احتیاط کې لکه نو دا دوره شوه چې دا 15 نګرې پکې دغه شوې. الله تعالی دې په موږ باندې هم رحم وکړي. نګري سمیلن کې په سلانګور کې په کوالالمپور کې کیسونه ډېر دي نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله دې دلته هم دا کیسونه کم کړي چې زموږ د ټولو مسافرو ژوند په راحه شي او زموږ دا مسلې اسانې شي. اوس راځو ریکا لیبراسي پولانګ ما ته ډېر شي خلک واټساپونه کوي منګه د ټولو خلکو ته په دې سوشل میډیا باندې ویلو چې 30/6/2021 د 500 رنګو د جرماني او ملک ته د تلو اخرنی تاریخ دی. دا موږ څو پیرې د خلکو ته ویلي خو الله تعالی دې زموږ د دې پښتنو په حال باندې رحم وکړي. زه خو به د دعاګانې کومه بل سبن خو ماله نه راځي نو هغه خبره یې وانه اورېده. اوس کومو کسانو چې نمبر یې راغستی دي د اس ټي او هغه سیسټم ته مجانجي آنلاین باندې له نمبر هر چا راغستی دی خو چې نمبر ورسره شته نو دا سړی په سیف زون کې خو بیا هم حکومت په دې لا نوې لاهې عمل راوباسي او چې لاکډاون ختم شي نو د دغې نمبر والا پته به ولګي. لکه موږ به الله ته سوال کوو چې یا الله زموږ دا مسافر په تکلیف کې دي زموږ دا مسافر په مصیبت کې دي نو یا الله تاسو هم ټول سوال کوئ په سوالونو به کېږي په دعاګانو به کېږي لکه دا وبا او دا مصیبتونه چې راځي نو دا په صدقو او په الله تعالی ته په ډېر منځونو او په ډېر سوالونو باندې اپله کېږي. نو الله دې وکړي چې دا کومو کسانو نمبر یې راغستی دی دوی ته هم اجازت میلاو شي او کوم کسان چې لا نه دي تللي نو الله دې د هغوی باندې خپل فضل او رحم وکړي. اوس راځو ریکا لیبراسي تناګا کرجاله په دې باندې به یو خاص په تفصیل باندې خبرې کوو. زما مسافر ورونو ریکا لیبراسي تناګا کرجا چې یو سړی دلته غل پاتې کېږي نو هغه دې ځان ته پرمټ ولګي
داسې کار وکړئ د خدای او د رسولانو خاطر وکړئ. منګه تاسو ته هر ټایم ډېر زموږ ټوله څوره چې سوشل میډیا والا ملګري دي هغوی بار بار تاسو ته دا خبره کوي چې د 2 نمبر ایجنټانو نه ځان بچ کړئ. منګه خو شکر الحمدلله هر سره برابر دي. زموږ سره خو 2 نمبر ایجنټان هیڅ قسم دوکه نشي کولی. منګه د ملیشیا په قانون باندې پوهیږو، خو په تاسو اریان یو ځکه په ډېر په تفصیل تاسو ته دا خبره کو. اوس 2 نمبر ایجنټ څنګه هغه داسې دا داسې نه چې لکه 2 نمبر ایجنټ نو د هغه به ښکري او چې 1 نمبر یې د هغه به ښکري چې 2 نمبر یې د هغه به ښکري نه. داسې خبره نه ده. د بلې سوري ته یو سړی ناست دی که نه او هېڅ مخه یې نشته، په ټلیفون باندې ستا سره رابطه وکړه تو ته پیسې درنه کوي، نو دا خو ته ګناهګار یې. نو زمانه تپوس کوې دا خو هغه سړی نه دی ګناهګار. د خپل مال حفاظت د بل د ایمان حفاظت دی. مال الله تعالی دا سر سترګې د څه لپاره راکړ دي؟ زه پې سوچ نه کوم. د دې سړي دوکان شته، د دې سړي دلته رشته داران شته، د دې سړي دلته چېرته یو مستقل سیستم شته، خو چې صرف یوه ښځه یې کړله جو په هغې پاسپورټ ژوند یې کړلی جو بار ګرځي د خلکو نه پیسې راټولي. د خدای د رسولانو خاطر وکړئ. د دې خلکو خبرې مه اورئ او مخې ته د هغې سړي په باره کې معلومات کوئ چې دا سړی په څو اوبو کې دی. هغه په خپله د مری پورې په اوبو کې سبن ولا نه ورځي، خو تاسو روپو ته یې چل راښ کړي. نو تاسو مهرباني وکړئ د دې حالاتو نه ځان بچ کړئ. ګوره زه تاسو ته یوه خبره کوم، موږ ټول پښتانه یو. د دې بل کلي دا سړی چې راشي دی زموږ دې کلي ته زموږ خور لور غواړي، زموږ دا مشران په هغې کلي کې د سړي نه د هغې کلي کې دوره چېرته یار دوست وي یا یې چېرته څوک رشته دار وي، د هغه نه تپوس وکړي یاره وي د دې پلانکي کور دا خلک راغلی زما نه خور لور غواړي، نو څه چل وکړمه؟ نو هغه ته د هغې کور په باره کې تفصیل ووایي. دغه مثال د پاسپورټ دی، دا خو صرف پرمټ لګول نه دي. سبا به تا نیسي دا سړی به راپسې نه راځي چې دی په خپله په ګوټونو باندې پټېږي تا پسې او بیا څنګه راشي. لکه بله خبره دا ده چې مخې ته معلومات کوئ. یو سړی د ملیشیا په هره صوبه کې دی، تاسو ته وایي چې ما دوره پرمټ یې رایستل دی او ما داسې چل کړی ما داسې چل کړی. تاسو مهرباني وکړئ په هغې صوبه کې که ستاسو یار دوست ني نو د بل سړي په ترو د هر انسان شته یار دوست په ولې ني سړیه دا سوشل میډیا والا دي جو د دوی نه تپوس کوئ لکه یا داسې د بل چا نه تپوس کوئ لکه دا خو اوس دغه د ډیجیټل دور دی. لکه د هر سړي پته لګي چې دا سړی په څوره اوبو کې دی. لکه نو زه تاسو ته دا سوال کوم که هغوی نه بس کي نو تاسو له خو خدای پاک عقل او فکر درکړلی جو تاسو یو خاص سوچ وکړئ که نه. تاسو به د نقصان نه بچ شئ، تاسو به د رسوایه نه بچ شئ. نو زه درته دا یوه سوال کوم، جزانه سوال درته کوم، په ځان باندې رحم وکړئ، په خپل اهل و عیال باندې رحم وکړئ او د 2 نمبر ایجنټانو نه ځان بچ کړئ، د 2 نمبر دلالانو نه ځان بچ کړئ. ایجنټ خو هغې چې چېرته غټ اوفیس وي او ریسپانسیبل یارې یوې خبرې ته هغې ته ایجنټ وي چې حکومت یې وخت وله لیسن ورکړي. دا خو د بلې سوري ته ناست دي سړیا، الله دې د دوی په حال باندې رحم وکړي. قسم دی چې زه پې خفه کېږم ځکه دا خبرې کوم. لکه زه خو یې سپکومه نه، خو به هر حال دا خبره خپل دی خپلو پښتنو کومیونټي کې اویرنس پیدا کړو که نه، او د پښتون پوه کول وخ په رشکه کې کېنول دي. لکه موږ به لګیا یو نو هسې به لګیا یو، تاسو یې په دې غوږ باندې اورئ او په دې باندې وباسئ. دا غوږ چې واورئ نو دا ورته داسې بندوئ، یو ښه سوچ کوئ چې یاره دا سړی زموږ په حق کې لګیا دی، خو دا هسې چېرته په هوا باندې لګیا دی، لیونی شوی دی. نو یو ښه او وکړئ ګوره تر 31/12/2021 پورې کولاو دی. لکه ستاسو یو ملګری په یو فیکټرۍ کې کار کوي یا په یو هر یو ځای کې کار کوي، نو هغه ته ووایه دې بوس سره ما میلاو کړه یا بوس سره میلاو شه، تو سره خبرې وکړه. که تو سره خبرې نه شي کولی موږ ته ټلیفون لګوه. زموږ د سوشل ورکر چې د الله د رضا لپاره څو خدمت کې ډېر شي کسان شته، و یاره باچا یاره بایي یا ورور د دې کس سره ماله خبره وکړه. لکه نو موږ به ورته ووایو چې یاره دا سړی دی جو دوره ولته تنخوا ورکوه دلته دا پاسپورټ ژوندی جو کار خو به کېږي که نه. اوس خو ډیجیټل دور دی سړیا، تاسو هم لږ راویښ شئ که نه، او تر 12/12 د 31 تاریخه پورې باقاعده حکومت اعلان کړی دی. لکه نو مهرباني وکړئ ځان لیګل کړئ، ځان د دې رسوایۍ نه، ځان د دې بېعزتۍ نه بچ کړئ. لکه د یار دوست نه پیسې خرڅ کړئ. لکه خو د هغې چا سره وکړئ چې د بلې سوري ته نه ناست، د بلې د سوري نه ځان وساتئ. لکه کوشش وکړئ، خیر دی دا خو لا روغې 6 میاشتې پاتې دی، الله به خیر کړي، الله به رحم وکړي. تعدي مه کوئ. دا بعضې وي ما دوره رایستل دی هله تعدي کوه که نه بیا خلاصېږي.
د دې سړي مخې ته معلومات کوي چې دی په څوره اوبو کې د دې نه مخکې څوره غر کړي دي لکه خو ډېرې غر کړي نو ځان پې ولې غر کوي لکه د یو سړي ریکارډ صحیح نه دی نو ولې سره زه د پرمټ داخله کومه ولې له زه خپله خور لور ورکوم دا پرمټ مثال خو د خور لور ورکولو دي زما په سوچ باندې ځکه چې ستا پاسپورټ دی په دې باندې ستا پهچان دی په دې باندې مخې ته ورته ځې او ځان له به پې مزدوري کوې لکه خپلو بچو له به پې رزق ګټې لکه او سبا دې ستا تپوس نه کړي د هر شي په هر ځای کې مسله او مسله او مسله د هغې نه خو دا ښه ده چې په کور باندې ناستې اډو ورکوی ما د دې نه بیا غل ښې لکه الله مو ښه ساته کو زما په دې خبرو باندې کو ایجنټان روڼی زما خو 2 نمبر کیجو هغوی ته خو یې ځکه کومه مه کوی که نه 2 نمبري پلې څه چل دی مونږ 2 نمبر کو ځای دی درته مخامخ ناست د 500 کالو سړی ما په نیلی کې لوری ډکه کړم په نیلی کې وین ډک کړم او مال ټوکي خرڅوم کوشنې خرڅوم کارپټ خرڅوم په دوکاندارانو ګرځم جو تاسو هم ګرځئ که نه ولې تاسو ته یې چېرته پګر لګول دی چې تاسو به نه راځئ دا نور خلک به راځي خو د خدای نه چې څوک یېرېږي جو حلاله مزدوري کوي چې د خدای نه نه یېرېږي جو خلکو سره دوکېږي خو څه چل به وکړې په آخرت کې به د ناسې کوزېده دی رالګېده یو شیز دی لکه بیا پکې انتظار نشته الله دې زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي موږ هم ډېر ګناهګار یو خو پردي حقونه خو نه دي خوړلي شکر الحمدلله حقوق الله د توبې سره معاف کېږي حقوق العباد د توبې سره نه معاف کېږي دغه خبره ده الله مو ښه ساته او زه د خپلو پښتون کمیونټي ته د خپلو بایګانو ته د خپلو رونو ته د خپلو مسافرو ته دا خبره کومه چې د خدای او د رسولانو خاطر وکړئ الله تعالی د عقل او فکر درکړی دا لږ استعمال کړئ او داسې کنده ته ځان مه غورځوئ لکه او حکومت خو اعلان کړی دی بالکل اعلان کړی لکه مونږ چغې وو چې اعلان یې کړی دی خو ځان د 2 نمبر ایجنټانو نه بچ کړئ ځان د دلالانو نه بچ کړئ څوک د چینا دلال دی څوک د انډیا خیل دلال دی څوک د ملایي دلال دی ځان یې مخې ته لکه دغه کړی دی او راغلی پرون دي زه په 1988 کې راغلی ما خو پرمټ ونه کو ما ته خو چینا ټلیفون ونه کو ملایي راته ټلیفون نه کو انډیا خیل راته ټلیفون ودي کیته چې زه له سترګې رڼا کړم لکه خو دا دي جو بس کار کولی نشي اجو راځي به جو خلکو له به پرمټ یې لګي د خلکو سره به دوکېږي زه هم خدای پاک دې کور د غم په ناره باندې وران کړي چې څوک مسافرو ته نقصان رسي څوک مسافرو له تکلیف ورکړي لګي بل نن سبا اپراسي شروع شوې ده په ټوله ملیشیا نو الله تعالی دې زمونږ مسافر په خپل حفظ و امان کې وساتي ډېر زیات بار مه ګرځئ خپل احتیاط کوئ لکه او ریکا لیبراسي پولانګ لکه د 500 رنګونه جرماني هغه ښه پوره وګود وخو نو تاسو نه یې تلي نو په دې د حکومت مه ګناهګاروئ دا د هغوی ملک دی دا د هغوی قانون دی دوی به ځان له خپل سیسټم مخ په وړاندې وړي دا د دوی ګناه نه دی دا زمونږ ګناه دی نو موږ له پکار دي چې موږ الله تعالی ته سوال کوو الله تعالی دې تاسو ټول په خپل حفظ و امان کې وساتي دا د هغوی ملک دی چې هغوی څه کي ځان له به پکې کي لکه موږ له پکار دي زما سره کاغذونه برابر دي زما د نوکرانو سره کاغذونه برابر دي زما د رونو سره برابر دي 500 پیرې خو دې راشي دا مشر دې سره هم راشي هېڅ چلو نشته کاغذونه به ورته خو یې ځان له به ځي مطلب د خبرې دا دی چې کوشش وکړئ ځان رجسټر کړئ وکړئ دا پرمټ وکړئ چې د دې مسلو نه د دې مصیبتونو نه خلاص شئ خو کوشش وکړئ لومبې تپوس وکړئ ښه مکمل انکوایري د دې سړي په باره کې وکړئ بیا وروسته وکړئ صحیح شو دا موږ خپله ډیوټي ګڼو په تاسو څه ملازم نه کړو لکه موږ خو صرف دا خبره کوو چې زموږ د اواز ډېر شی خلکو ته ورسي او خلکو ته پیدا ورسي تاسو به موږ ته دعاګانې وکړئ داسې خلک هم شته ډېر شي زاړه بایګان او ډېر مالدار هغوی سړه وزګار یې ځان له دا دې خلکو هسې ځان له کار راکړی په موږ پورې خاندي خو دا د هر سړي ځان له خپل سوچ دی د هغه به هغه سوچ الله دې هغه په هغې سوچ کې ساتي او الله دې موږ له په دې سوچ باندې دقسې برقرار ساتي چې ستاسو د مسافرو خدمت وکړو دا لږې خبرې ضروري مې ګڼلې مې چې تاسو ته یې ووایم ډېره ډېره مننه په کوم ځای کې چې ژوند کوئ الله تعالی مو تل ښاد او آباد او بریالي ساته دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو چې الله تعالی دا کووډ-19 په خپلو قدرتونو باندې ختم کړي او زموږ د ټولو مسافرو دا ژوند په آرام شي ډېره مننه او السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته